बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई फंक्शन वेल्यू डेट इन टाइम फंक्शन वेल्यू करा और ये तुम डेट फंक्शन वेल्यू डेट वेल्यू वीकेंड वेल्यू डेट वीकेंड आई थिंक सो द डेट पाथ डेट टाइम आवर डेट वेल्यू ई डेट ई ओ मंथ राशन चुबू सर फंक्शन पाथ net work days, year fraction, net work days, work day, year fraction. The function is also there. First start to work with the date now, the time now. However is equal to date function से कार की तो की डेट द ईयर वर्क मूंगा होती है मुझे डेट फॉर्मेट तक कन्वर्ट की जो फॉर्म था डेट से फॉर्मेट तक नहीं कन्वर्ट की रिजर्व की ईयर वर्क को 2012 मंथ वर्क को मुझे उस निदो में आया और डेट वर्क को 23 जब तक एंटर के मुझे वैसे तक कन्वर्ट की हां डेट फॉर्मेट जस्ट द डेट फॉर्मेट द कन्वर्जन ला पार मुझे इस्तेमाल हो द डेट फंक्शन इस्तेमाल हो द शान टाइम दी तो टाइम लिखी ना पूरा उस में के लिखम 08 अतः जी करा 8 और ब्यावर की मिनट लिखम की सोना तीर शुरू दी 22 और ब्यावर की लिखम से सोना तीर शुरू 44 एंटर के दो वक्त में दी फॉर्मेट था कन्वर्ट की तो ये को इज इक्वल टू टाइम 15 मिनट दोना तीर शुरू सेकंड दोना तीर शुरू एंटर के मुसलमान से टाइम दे 3:33 15 सो बजे तक 3 बजे होता है 3 बजे टाइम है 3 ओपीएम मुसलमान तो स्पेशली सदा कन्वर्ट की द टाइम फंक्शन और डेट फंक्शन से तौर की वैल्यूज वर्क की द आगे द रिक्वायरमेंट मुताबिक चिकम आर्गुमेंट्स थी तो हागा फॉर्मेट ते कन्वर्ट की टाइम इज टाइम फॉर्मेट ते कन्वर्ट की और डेट ही द डेट फॉर्मेट ता कन्वर्ट की नेक्स्ट जब सर द डेट वैल्यू द डेट सीरियल नंबर मुझे फाइंड की से फाइंड की द डेट सीरियल नंबर मुझे फाइंड की गो रहता इज इक्वल टू डेट वैल्यू दलता और की डेट और कौमा जोर की लिखो टुडे डेट को टुडे राजी पर को वैल्यू करा दो मिनट दलता डेट इंसर्ट की सेलेक्ट इज इक्वल टू डेट और बिना बड़ी फॉर्मेट की राजी दलता से लिखो पूरा डेट 2 जनवरी 2012 वेलकम को इज इक्वल टू डेट वैल्यू دا موږ د څه یو ډیټ سیریل نمبر را دخی چې په ایکسل کې دنه یو ډیټ په بیک باندې کوم یو ویلیو سٹور ده یو منټ کله ته سلیکټ کړئ او دا هغه لیکم موږ د څه شو کې د یو ډیټ سیریل نمبر راته شو کې چې په ایکسل کې د یو ډیټ په بیک باندې کوم قسم नंबर सेव दी د هر یو ډیټ په بیک باندې یو سیریل نمبر سیو دی او واپس تر اوستل غواړي هغه ډیټ دلته سلیکټ فارمیټ وته سلیکټ ډیټ شارټ ډیټ یا لانګ ډیټ واپس په هغه 2 جنوري می سلیکټ کړو کنه واپس په هغه فارمیټ ته کنورټ شي شارټ ډیټ سره کړي ته کنورټ شي کاره ته او زه سلیکټ کړم جنرال واپس په دې څه بیا شو کیږي موږ هغه سیریل نمبر به موږ ته ډسپلی کیږي نو ډیټ ویلیو فنکشن د سره لپاره یوز کیږي تاسو غواړئ چې دې ډیټ یو ډیټ معلومول غواړئ چې د هغې په بیک باندې کومه یو ویلیو سټور ده د هغې لپاره د موږ سره څه فنکشن دی ډیټ ویلیو فنکشن دی بیا وروسته تاسو د فارمیټ نه واپس چینج کولی شئ دغه شانتې زموږ سره دی د ای ډیټ ای ډیټ فنکشن سره لپاره یوز کیږي دا اول دلته لیکم لږه ډیټا تاسو زه لیکم سټارټینګ ډیټ ठीक है زمون سره یو سٹارټینګ ډیټ دی هغه سره زم میاس جمع کوم صحیح ده افټر سونه منت افټر هاو منث نمبر اف منث دلته انټر کوم او دلته زه فنکشن لیکم چې څه فنکشن دی دلته ګوره زه انټر کوم یو ډیټ چې 2 یا دا ټوډے ډیټ دی
د دې نه after 3 months څو میاشتې پس 3 میاشتې پس په زموږ سره څه دلته سلیکټ کړه دغه اول سټارټ ډیټ لیکل شوی دی کنه بیا کامه بیا منث څو میاشتې پس دلته انټر کړئ نو دې سیریل نمبر نو دا ډسپلی کېږي دلته کلیک کړئ ډیټ نو ګوره اول دی کې 524 دی 15 میاشتې کړه دلته 16 میاشتې اوس after 3 months نو 3 months پس ته چې کوم ډیټ راځي د هغې سیریل نمبر ته ډسپلی کوي بیا وروسته که تاسو وغواړئ د شارټ ډیټ یا لانګ ډیټ ته کنورټ کولی شئ دې فارم ته کنورټ کوئ دلته مور نمبر فارمیټس باندې کلیک کړئ ډیټ فارمیټ سلیکټ کړئ په دې کې چې ستاسو کوم فارمیټ خوښ وي هغه فارم ته کنورټ کولی شئ چې ما ته دې فارم کې شو کوي د 24 اګست ته اټومیټیکلي کنورټ کړو نو ګوره زموږ سره ای ډیټ فنکشن څه کار کوي مونږ ته شو کوي چې after 3 months به د یو ډیټ سیریل نمبر څه وي ټیک ده او هغه تاسو ته ډسپلی کوي ته ورکول غواړئ څومره منث چې تاسو ورکول غواړئ 5 ولیکه 5 months 7 ولیکه 7 months 3 میاشتې مخکې ته غواړئ دا خو اوس ورپسې 3 میاشتې ما دخل کړل دلته ولیکه -3 یا دا ګوره نیکسټ دلته زموږ سره یو ډیټ دی 4-5-2010 ٹھیک ده د دې نه 4 months پس او دا کنټرول ډي کا نو څلور میاشتې پس څه شو کوي 5 اگست 2012 لان ډیټ کې تاسو ته بیا اوس وې میاشت دلته سوې میاشت اپریل دی کنه نو after 4 months پس پسې وي اگست وشماره مئی جون جولای اگست دا څه کو نه دي دا شان دي ګوره زلی کوم -2 دوته منفي کا دا اپریل نه 2 میاشتې په بیک راشي مارچ او فبراير 2 میاشتې تر وروسته راځي 3 میاشتې تر وروسته راشه نو -3 3 میاشتې جنوري ته راځي اپریل نه جنوري ته راځي په دې حساب باندې چې -8 اوسو میاشتې تر وروسته راځي بل کار ته شوړي صحیح شو سپیس لږ وته راغی دا وجه اکثر چې د ډیټا سپیس کم وي دا غي وجه دا پرابلم دي صحیح ده صحیح دا فل کې دا پرابلم ٹھیک ده کومه د څه ډسپلی کې ټیوزډے نومبر 5 2009 ته کنورټ شو پنځه میاشتې منفي کړې دي د یو ډیټ مخکې وروسته په دې ډیټ معلومول غواړي نو دا غوډه لپاره موږ سره فنکشن دی ای ډیټ فنکشن دا دا شانکار ای او فنکشن هم کوي ای او فنکشن دا د کوي ګوره دلته ما خو تاسو په دې فارمیټ کې وکړل دلته زموږ سره ګوره یو پروجیکټ دی ٹھیک ده یو پروجیکټ موږ مختلف پروجیکټ یې غوښتي دي ځان لپاره نو دې کې د ډسپلی کوم چې پروجیکټ نیم دی صحیح ده زه لیکم ډیولپمنٹ پروګرام ان جلال آباد ٹھیک ده اولنی زما سره دا پروجیکټ دی ټیک ده د دې ټایم څونه دی سٹارټینګ ډیټ دی صحیح ده او دلته لیکم چې ټوټل ټایم د پروجیکټ ټوټل ډیوریشن سره ټوټل ډیوریشن څونه ټایم کې دا پروجیکټ مو ختمو د 15 میاشتو د زما سره دا پروجیکټ او دلته څه په کوم ډیټ په دا پروجیکټ ختميږي نو اینډ ډیټ تاسو څه ډسپلی کوي دلته ګوره پروجیکټ نیم دا هغه سٹارټینګ ډیټ دا هغه ډیوریشن او دا هغه ending date په خپل فارمولې سره راوځي دلته بل پروجیکټ دی ٹھیک ده دلته بل پروجیکټ نیم ولیکئ پروجیکټ نمبر 2 ٹھیک ده هغه دا سٹارټینګ ډیټ دا هغه ډیوریشن چې دا په څو میاشتو کې ختمېږي دا په 2 میاشتو کې ختمېږي نو افټر 8 منث په دې ټایم سیمه دا وي یعنی دا سٹارټینګ ډیټ شکر تاسو یو ریپورت تیاروي ٹھیک ده په سٹارټ کې زه په فارمټ تیاروم چې دا پروجیکټ دی دا سٹارټینګ ډیټ دی دا ټوټل ډیوریشن دی او دا اینډ ډیټ تاسو د فنکشن په ذریعہ باندې د ای ډیټ فنکشن په ذریعہ باندې فایند کوئ ٹھیک ده همدغه شان ګورم تاسو اټ د اینډ چې کله ریپورت تیاروي نو په هغه کې تاسو دا فنکشن یوز کولی شئ چې دا پروجیکټ نو په دې تاریخ سٹارټ شو دونه میاشتې ورته تیر شوی دی اوس دا ډیټ دی کړه ٹھیک ده نو ته چې دی کې سونه ډیټ لاس ډیټ کوم یو دی نو هغه ډیټ پریپیر کړئ ٹھیک ده په دا غي لپاره بیا بیس طریقې چې دنو بیا ای او منث فار end of month ای او منث means end of month دلته ګوره د end او دا ای او منث یوز کوم دلته ګورم دا خبر یوز کوم پروجیکټ نیم
ٹھیک ده پروجیکټ آی ډي به ولیکم دا زموږ سره د پروجیکټ نوم دی دلته زموږ سره بیا نیکسټ د دې سټارټینګ ډیټ او بل زموږ سره دی ډیوریشن او ما خبره صحیح ده ډیوریشن او دلته بیا ٹھیک ده end date به ولیکم دا او end of month فنکشن موږ له څه کار کوي ګوره دې خو تعالی ایگزیکټ ډیټ معلوموي ای ډیټ فنکشن څه کار کوي تا ته وایي چې ایگزیکټ ډیټ به څه وي دا هغه پروجیکټ ډیټ دله فایند کوي دلته زموږ سره سټارټینګ ډیټ دلته زه ورکوم یو ډیټ چې 4/5/2012 کې دا پروګرام شروع دی ډیوریشن لیکم چې څونه ټایم دی اغستې شپږ میاشتو دا پروجیکټ دی او ان ډیټ کې زه اوس استعمالوم ای او فنکشن نو ای او منت ته ماته څه مې د ډیټ کار کوي خو دا مې ته د میاشتې دی پسې وشماري چې ګوره څومره میاشته او د هغې نه پس موږ ته شماري چې ټوټل څو میاشتې دي صحیح ده پنځه میاشتې او شپږ میاشتې ورسره جمع کوي خو دې موږ ته د میاشتې end date راکوي د میاشتې چې کوم لاست ډیټ دی هغه موږ ته ډسپلی کېږي ای او منت سلیکټ ده دلته نه سلیکټ سټارټینګ ډیټ او ډیوریشن and close the bracket نو موږ ته ګوره سلیکټ کړي دلته نه سیریل شارټ ډیټ نو موږ ته ګوره څه شو کوي د څلورمې میاشتې نه سټارټ دی که نه ټیک ده یا دلته ګوره سلیکټ کړي دي لانګ ډیټ سلیکټ کړي تاسو ته پته وي دلته هم لانګ ډیټ سلیکټ کړي اوس دلته ګورئ د کوم میاشت نه سټارټ دی د اپریل نه سټارټ دی که نه د څلورمې میاشت نه سټارټ دی دلته نو کومې میاشتې پورې تللی دی اکتوبر پورې څو میاشتې شپږ میاشتې تېرې کړي دي که نه وشمارئ ټوټل څو میاشتې دي شپږ میاشتې تېرې کړي دي که نه خو موږ ته ډیټ څه شو کوي موږ ته دلته پنځم تاریخ شو کړی دی که نه اپریل 5 دی که نه خو دلته موږ د اکتوبر 5 پورې نه ښیي موږ د څویم پورې ښیي 31 پورې د end of month هغه اخري ډیټ به شو کېږي چې کوم د میاشتې هغه لاست ډیټ دی هغه به ته شو کوي خو تاسو دا ای ډیټ یوز کړئ نو دا د ایگزیکټ ګوره دلته 24 ډیټ دی دلته هم څویم ډیټ دی 24 دلته هم 5 ډیټ دی او دلته هم پنځم ډیټ دی که نه دی او ما هغه دلته هم ولیکم دغه ډیټ دلته هم دی دلته څه شو کوي اکتوبر 5 شو کوي دلته ګوره اپریل 5 دلته هم دی اپریل 5 دلته هم دی که نه نو دلته موږ د څه ډسپلی کوي اکتوبر 5 خو چې end of month یوز کړي نو تعالی به څه ډسپلی کوي اکتوبر 30 د هره میاشت هغه end date تاسو غواړئ چې موږ خو پروجیکټ په دې میاشت کې سټارټ کړو خو د بلې په دې شپږ میاشتې پس به ختمېږي خو ایگزیکټ په دې ډیټ به نه ختمېږي په 31 د هغه میاشتې په آخري ډیټ پورې به زموږ دا پروجیکټ روان وي چې کومه میاشت کې ختمېږي هغه میاشت پورې ټوله حسابوو یو پنځلسم ختمېږي هغه ټوله میاشت پورې دننه موږ حسابوو کاونټو به یې ورکوي نو د هغې لپاره بیا زموږ سره دغه اپشن دغه ای ډیټ یا ای فنکشن وغیره دې لپاره تاسو یوټیلایز کولی شئ یا یو کس ته سیلري وکاږئ یو امپلای دی هغه ته تاسو سیلري وباسئ چې هغه 3 میاشتې کار کړی 4 میاشتې کار کړی دی د کوم ډیټ نه کوم ډیټ پورې کار کړی دی هغه ډیټ ورته فایند کول غواړي ټیک ده چې ته ما ته سټارټینګ ډیټ ووایه څو میاشتې یې کار کړی 3 میاشتې د end ډیټ به درته زه خپله فایند کوم نیکسټ فنکشن دی بیا ای نیټورک ډیز شیټ 2 ته به راشو صحیح ده دا فایل به تاسو له سیف کړم دا به سیف کړو او ډیټ and time صحیح ده خبر موږ اپلای کوو نیټورک ډیز ګوره مطلب یې صرف نیټ ورک ډیز د کار ورځې اوس ګوره همدغه خبره زه کوم چې یو امپلای ما ته راکړی دی سټارټینګ ډیټ اینډینګ ډیټ صحیح ده نیټورک ډیز به موږ څه فایند کوي ګوره چې زه یو دوه ډیټس ترمنځ د څو ورځې کار کړی دی یو کس خو دې نه به موږ د څه اپلای کوي چې هالیډیز به دې وباسي هغه بای ډیفالټ دی چې کوم سیچرډے او سنډے دا هغه څه حسابېږي هغه هالیډیز حسابېږي چوټیانې حسابېږي نو هغه چوټیانې ورسره نه کاونټ کېږي او بقایه ټول ورځې به دې کاونټ کوي نو د هغې لپاره څه فنکشن دی زموږ سره نیټ ورک ډیز از ایکول ټو نیټ ورک ډیز
نو ګوره سړي کې سټارټینګ ډیټ او اینډینګ ډیټ زه لیکم دلته یو امپلایي دی امپلایي په دې طریقې ته اپلای کوم چې مینینګفل شي بل د هغه سټارټینګ ډیټ دی او دلته نیکسټ چې زموږ سره څو ورځې کار کړی ټوټل وداوټ د چې کوم چوټیاري کړي دي هغه ته زه سکپ کړم زما په ارګنایزیشن کې ګوره بای ډیفالټ په ایکسل کې په فنکشن کې دا دی چې سیټرډے او سنډے ورکي هالیډیز دي خو دې نه علاوه نورې تاسو وباسئ نو هغه هم ورته اپلای کېږي دلته زموږ سره خان احمد سټارټینګ ډیټ څه دي دلته ډیټ انسرټ کړئ چې په دې ډیټ باندې د سټارټینګ اغوستی دی 4 یا 22-4-2010 end date is the current date the end date ठीक है और the net work days so the car is equal to net work days but the first option is starting date or select end date the holidays work is mention होगा कम को रख दी खाओगे then the जब सर starting date तब लिखित इस्ता नश्ता ending date तब नश्ता holidays की लिखित ही दिखरा it's mean that this is the option optional दी तब तो वर्क क्यों करने की function बकार कही ना जब सर से ये optional apply की ये तो है ब्राज़ से apply की असल की यो डेट की मंथ में मक्की लिखे दे ऊपर जी की मंथ यूज़ टू बी नेक्स्ट थिंग सही दर आगे और इधर मंथ द्वारा यो फॉर्मेट की क्या दलता ना गोरे सेलेक्ट कर दलता ना फोर दलता ना तो फॉर्मेट चेंज कर ठीक है या दी की मियाश मक्की लिखे या पागी की द्वारा यो फॉर्मेट करा वाली सही है या मंथ द्वारा की मंथ मक्की द्वारा की मक्की को डेट मक्की करा वाले पर द्वारा की डेट या मक्की करा वाले दोनों से टोटल 10 और वज़िकार कर दी 546 वज़िकार कर दी और कुछ زه غواړم چې ټوټل ورځې معلومه کړم د پرون فنکشن یوز کړی ټوټل ډیز معلومه وه ډیز 360 فنکشن هم یوز کړو پرون کنه ډیز 360 پرون باندې چې په کار کې اوس ګوره دې سره حساب وم ډیز 360 select starting date and end date ټوټل څومره راځي 752 یو مې ته په بل طریقې سره اپلای کړی دا ټوټل ډیز چې دی ډیټ ډیف معنی استاد دا ایگزیکٹ در سے فائنڈ کړئ dated if function ठीक है is equal to dated if start select a starting date ending date और से डिस्प्ले कॉल वाले days display कॉल वाले इनका टोटल सोना राजी exactly 763 राजी असल के दा 360 days 360 जदी दा पकाल के 375 वजी हिसाबी ठीक दो नॉर्मल जमू सरा पकाल के सोरो 365 या लीप ईयर की 366 डेज भी जमू सर बया और नॉर्मल से कम द डेट डिफ फंक्शन दे रहा है एग्जैक्टली सिमिलर खबर होगा डेज होगा तो टोटल रोज इसी 763 डेज इज जमू सर टोटल और पागे के जे कटुटियारे थी बस में बयास और रोज दी 546 डेज जमू सर और को पकाल के 375 रोज हिसाब है बया टोटल 752 जमू सर 752 چې دام ډیز دی ټوټل په یو کال کې 375 ورځې حسابي دا په دې بل کې 7 په دې ډیټ ډیف کې په یو کال کې 365 ډیز حسابي یو کال کې صحیح ده کوم چې زموږ سره انټرست رول دی په بانک په کوم باندې سود لګي په هغه رولز کې کال حسابي کې 375 ورځې هغه کال څو ورځې حسابي چې دا غي کیلکولیشن ایکوال راشي صحیح ده دې څه ویل کیږي دې ته ویل کیږي آرډینری years چې کوم صحیح دی آرډینری انټرست کې موږ څه حسابو په دې کې موږ یو کال د 375 ورځې حسابو خو دا ایگزیکټلی سیم غواړي ایگزیکټلی سیم سود دی په کارو چې یو ورځې نو هغه کې بیا موږ نارمل کار د 365 ورځې حسابو ٹھیک ده نو په تو چې کال د 375 ورځې بیا دوه راځي په تو چې نه کال د 365 ورځې بیا دوه راځي نو پرونه دې اپلای کړو کنه یې کې سره کوم کیږي ډیټډ اف سمپل طریقه سٹارټینګ ډیټ میاشتو کې شمارې په کال کې شمارې په دې معنی څه څه راځي وای انټر کا څو کال دي وو کال او د ایر نه بقایا میاشتې څو دي بیا وای ایم ولې پرون مې تکلو بس څه ضرورت نشته خانک زموږ سره ګوره دا ایگزامپل والے 4 ٹھیک ده سلورا میاشتا او ډیټ سویم د 23 ډیټ دی یا 24 ډیټ دی او سویم میاشتا 2012 او بیا دلته دوباره 15 میاشتا
24 डेट थी और 2000 कंट्रोल डी सो रोजी दी दीरिश रोजी दी कंट्रोल डी देखिए दीरिश रोजी सही था और दलता म्यास की दीरिश रोजी साबी टोटल वाले दशमारी करा और दे सोना रोजी साबी की दीरिश देते हैं वो रोजी जितानी वासली وش بدي ماني ديت سيمبلي ورز جوتاني नेटवर्क डेज جوتاني बस उस गोरे गलत जमा सर लिस्ट ऑफ हॉलीडेज उस पर अफगानिस्तान के हॉलीडेज पर कमे रोजी माता हुआ है ठीक है और जुमा प्रीरा सैटरडे संडे फंक्शन शी दागे ने अलावा पॉसिबल थी जब सर गोरा अख्तर भी तासो सवाई वर्कआउट अख्तर ईद उल फितर होता हुई करा ठीक है ईद उल फितर पर कम डेट राजी सपोज दल तमा सर पति डेट में ईद उल फितर राजी 03 अवल मैच भी करा 07 20 2012 ठीक है यो दार वजदा ता शांति अल्हा होता हुई करा दावो सर दे पर डेट मारी 9-10-2012 पदी डेट मारी बिल्कुल योगी अरफा बस यार सभी डेट वर्क सही रहा ठीक है आज़ादी रोज़ अफगानिस्तान सही रहा ठीक है तो पाकी जब उस डेट 01-01-2013 ठीक है आप न्यू ईयर से ठीक है द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज वर्क दासिम का वाली शेकोर असेंबली तो इसे सेलेक्ट कर दलता नहीं डेट दलता ना हम सेलेक्ट 1-24-2011 और दलता हम करंट डेट पर वाचो सही था नरने तारीख और जोरे दा काफी के असेंबली दा खबर से 349 डेज राजी करा जवर के कोना چې دا یو ورځ هالیډے ورته اضافه ودا سي لیکل شي دلته ورکیو لیکي دا ورځ ورته چھٹی ده 4 ٹھیک ده ډیش 9-2012 یو ورکې دا ورځ هم چھٹی ده په دې طریقې تاسو اپلای کوئ لیکټه مې دوه اچول نو بیا څو راځي 348 راځي نه مخکې سره راځو ګوره کنټرول زد کې 349 راځي اوس هغه یو راځي ته نو نم کړم کنټرول وای څو راځي اوس 348 دا شان د زور کې هم چې لیست اف هالیډیز زما سره دلته نه ګوره سلیکټ کا اپلای دې شو अपडेट वर्क सेलेक्ट में नाम चल July 10-20 was only format 7 دا خو ورته نه راځي کنفرم ځکه چې دا خو ډیټ نه سیوا دي کنه 2013 دی کنه دا خو نه راځي کنفرم دا 10 دا به مرکې نه راځي دا مخکې دی دا مخکې دا را روان ډیټ دا را روان ډیټ ټیک ده دلته نه به سلیکټ کړو یا دا ډیټ ورکړو دا به ټول سلیکټ کړو دلته را 2011 او دلته نه به څه سلیکټ کړو 2011 صحیح ده دلته نه موږ ډیټ چینج کړو صحیح ده Next class हम सर वर्क डे हम जैसे डिस्प्ले की टोटल वर्क डेज डिस्प्ले की फॉर असेंबली इज इक्वल टू वर्क डे दा फॉर वमा खदा वर्क डे के लिए जैसे अप्लाई कर देता है हॉलीडे सही लिस्ट ऑफ हॉलीडेज हम सर पूरा स्टार्टिंग डेज ठीक है कल से हम दा अप्लाई वर्क डे देखिए और लाइन पर इज इक्वल टू वर्क डे कल का सेलेक्ट स्टार्टिंग डेट की देखिए वो तो डेट अंदर सही था और दल तब सेलेक्ट की टोटल डेज 100 बजी
ٹھیک ہے سبھی زٹ کوما نمبر اف ډیز وې دا موږ د سیریل نمبر ډسپلی کوي اوس د ټایب ګورې دی په دلته ډیټ از زټ کې 3-23-2011 ٹھیک ده او 23 صحیح ګورې حال تک 2000 دا موږ د سیریل نمبر ډسپلی کی دا کنورټ کړ ډیټ ته وګوره سوري دلته دا ډیټ فارمیټ ته کنورټ کړو ٹھیک ده نو موږ د څه ډسپلی کوي 323 او اوس موږ د سونا 20 after 23 days بسونا کم ډیټ پر راځي after 23 work days به موږ ته کم ډیټ ډسپلی کوي یعنی ګوره دی خو ګوره یو امپلای دی دا ما خبره صحیح د پروجیکټ د مو سره دا غي د مو سره سٹارټینګ ډیټ دی دلته د مو سره ټوټل ډیز دلته دا په منث کې ورکول دلته په څه کې ورکې په ورځو کې ٹھیک ده او موږ د فایند کا ورک ډیز دلته ګوره سلیکټ سٹارټینګ ډیټ ٹھیک ده او دا ډیټ می کرنٹ انسرټ کو ایډیټ به کوم چینج وکړو 2011 ٹھیک ده او دلته ډیز سره دی 20 after is equal to work days دلته ګوره لیکلي د هر فنکشن چې تاسو لیکئ مخامخ وتره نو هغې هیلپ لیکل شوي چې ریټرن د سیریل نمبر اف د ډیټ دا به څه ریټرن کوي سیریل نمبر به ریټرن کوي before or after a specified number of work days څومره چې تاسو work days specify کړي وي after those days به دې موږ د څه ډسپلی کوي total days به ډسپلی کوي serial number work day serial number به راته ډسپلی کوي after 20 days وګوره دې ماته څه ډسپلی کوي 5/24/2011 شل ورځې پس کوم یو ډیټ راځي د هغه ډیټ سیریل نمبر راته ډسپلی کوي تاسو ته ما پرون ویلو چې د هر یو ډیټ په بیک باندې څه سٹور شوی دی یو سیریل نمبر سٹور دی ٹھیک د ډیټ ویلیو سره هغه سیریل نمبر فایند کولی شي بای ډیفالت پته نشي 1900 له 1 سیریل نمبر ورکړی دی څه دی هغه له سیریل نمبر ورکړی د اوریجنل فارم راغی سره یو میاشت صحیح دی کنه 24 سره شل ورځې جمع کا 24 سره چې شل ورځې جمع کړو ساز تقریبا 44 نه راځي بل میاشت به کنورټ کړي دغه میاشت په دغه میاشت پښې کړه دیر شو سره به دا ختم شي تقریبا سوال لږه 21 سره راغی 14 راځي د 21 باندې سیریل نمبر په داخلي مطلب چې دا غته تیرې سره ونکړ اساس ورسې سره ډیفاین کې مخکې ګورم چې کوم چې وایي